السلام علیکم. آی بی اس ډیر ورونو غوښتنه کړې وه او بار یې کړې وه. یو خبره ورونو یاد ساتئ چې کوم پوسټ ما کړی و چې نیکسټ ټاپک نو په هغې باندې چې کوم کمنټس راغلي ټوټل ماته یاد دي، خو څوک ځان له مزدوري کول هم دي، مونځ اودس هم دی پکې، روغ ناروغه مړی ژوندی هم دی پکې، او سوشل میډیا هم پکې وخت ورکول دي. نو هر یو راته یاد دی، کمنټس ډیلیټ نه کوي، ټوټل راته یاد دي، هر یو به په خپل وخت باندې کېږي انشاءالله د خیر سره. د ماشومانو د بیمارو باره کې وو، د جوړونو باره کې وو، د کمنټس کې پراته دي. نو ماته مطلب زما په نظر کې دي چې کله موقع راځي نو هر یو به ایک کر کې انشاءالله العزیز په دې باندې به خبره کوو. آی بی اس اریټیبل باول سنډروم د دنیا یاد ساتئ ورونو، په دې کې چې کومو کسانو کې فرض کتا ته دی نو یوازې ته نه ورور مې د دنیا په سلو کې 14 کسانو ته 14% آبادۍ ته آی بی اس ته مخامخ دي. بیا په دې 14 کې 4 کسان په لسو کې دي چې دا زنانه دي، او 6 کسان په دې لسو کې دي چې دا سړي دي. مطلب 10 کسه بیمار دي په آی بی اس باندې، دې کې 4 کسه زنانه او 6 کسه په دې کې میل وي، سړي وي. د دې آی بی اس قسمونه دي 4. یو ته ویل کېږي آی بی اس سی، د دې مطلب دی چې آی بی اس کنسټیپیشن پریډامیننٹ، دا کنسټیپیشن په دې کې قبض وي، په دې کې معده سخته وي، نو زنانه په دې کې ډېرې دي. یو دی آی بی اس ډي، په دې کې ډایریا وي، نو په دې کې سړي ډېر دي. یو د ته ویل کېږي آی بی اس ایم مکس، نو مطلب په دې کې دې کیسونو کې چې کم کسان وي، کم ملګري په دې کاته کې اخته دي، نو د هغوی معده سخته وي. په دې کې چې کم اخته دي نو د هغوی ډایریا بار کېږي، دستو ته بار کېږي، خو د ورځې. او په دې کې چې کم اخته دي نو دوی ته کله دست کېږي او کله د دوی قبض وي. دې کې یو څیز بل هم دی آی بی اس ډي، هغه جدا دی، خو هغه آی بی اس ډي او آی بی اس ایم د دې خپل منځ کې دومره فرق نشته. نو ماته صرف دغه ام راواخیست. داسې کار دی ورونو چې کوم کسان مختصره خبره غواړي په کمنټس کې به وایي چې تاسو ویډیو اوږده کړله، ډایرکټ علاج وایي، د هغوی دپاره مختصر جواب د آی بی اس وجه نه ده معلومه چې د دې وجه څه ده، او د آی بی اس 100% علاج هم نه دی راغلی. مختصره خبره. اوس چې کوم کسان وایي چې موږ ته مسله ده اخر موږ ګناه څه کړې ده، یا ماته مسله ولې ده، زما کلمو کې فرق څه دی، د هغوی دپاره د هغوی د مطمئن کولو دپاره ورونو ستاسو په کلمو کې هېڅ فرق نشته، فرق ستاسو په سافټویر کې دی. داسې کار دی ورونو چې کله زموږ دا دې ځای کې معده شروع شوې ده او دا ښکته راغلې ده، په دې ځای کې غټه کلمه ده او دې خو راغلي، ما خو دا څیزونه دا ډایګرام ما بار ساس کړی دی. زموږ سره د دې ټوټل وجود موږ ویو که نه چې زموږ ټوټل وجود هر یو فنکشن دا د سنټرل نرو سیسټم د دماغو په کنټرول کې دی. دا سنټرل نرو سیسټم دی. بیا په دې کې د دې لاندې یو څه د هغې ته ویل کېږي هایپوتلمس. په دې هایپوتلمس د دې خپل یو کنټرول سنټر دی، په هغې کې ورته ویل کېږي اټونامیک نرو سیسټم. هغه یو خودکار نظام دی، او خودکار نظام زموږ څه درنه چې انټرنل کوم ارګن دي دا ټوټل لکه زموږ مثانه ده، زموږ کډنیز دي، ګردې، زموږ معده ده، زموږ کولمې دي، نو دا هر یو څیز زموږ د وس نه بهر دی. زموږ زړه دی، نو دا د اټونامیک نرو سیسټم په کنټرول کې دی. لکه کله ایمرجنسي شي نو زموږ زړه دړکن एकदम سیوا کوي، دا موږ نه غواړو چې دا د سیوا کوي، خو اټونامیک نرو سیسټم هغه کې سمپاتیټک نرو سیسټم اکټیویټ شي او هغه په دې باندې د دې سپیډ سیوا کوي، خو زموږ بي پي سیوا کوي چې راکه موږ منډه وهو یا موږ مقابله کوو د یو څیز، نو چې موږ هغې ته تیار یو، دا موږ نه کوو. دا اټونامیک نرو سیسټم په خپله باندې یو قسم د غریلۍ اړوي، خبرې به اوږدېږي. د اټونامیک نرو سیسټم کې یو سنټرل نرو سیسټم دی، یو هایپوتلس کې دی، کې اټونامیک نرو سیسټم دی. په دې ځای کې د کولمو کې د ګټ کې کولمې، معده او لاندې تر دې ځای پورې د دې ځای پورې دې ته یو سیسټم بل دی چې هغې ته ویل کېږي ای ان اس انټریک نرو سیسټم. دا زموږ د معدې نه د کولمو، معده او چې کوم د دې د خوراک ډایجسټو سیسټم چې کوم دی نو دا کنټرول دی، د دې زیات تر فنکشن د انټریک نرو سیسټم دی کنټرول کړی دی. دا انټریک نرو سیسټم په دې کې چې کوم واړه کارونه راځي نو هغه د انټریک نرو سیسټم د دې ځینو د ریپر کولو نه بغیر په خپله باندې کنټرول کوي، خپله اصلاح د دې ارګن د دې کولمو د دې ځینو اصلاح چې ده دا په خپله باندې کوي. اوس د دې انټریک نرو سیسټم کې څه شل وشي، کله چې زموږ په خېټه کې مرول راشي یا درد راشي نو زموږ انټریک نرو سیسټم په نارمل انسان کې هغه مرول هغه درد په حق عمره شکل کې وي سي سنټرل نرو سیسټم ته. سنټرل نرو سیسټم موږ ته وایي چې راته یا ځان له ډاکټر غم وکړه، یا که فرض کړه د واشروم ته تلو اجت موږ ته وایي چې راته واشروم له لاړ شه. دا د نارمل انسان خبره ده. چې کوم ملګري په آی بی اس کې اخته دي نو هغوی کې مسله څه وشي، هغې کې د انټریک نرو سیسټم په دې ځای کې چې کوم سرکټ لګېدلی دی که نه، دا یو قسم د الارم دی. دا الارم موږ ته بره دې ځای ته لېږلي چې چېرې ستا په دې کولمو کې په دې ځای کې مرول اوشت شو، په دې ځای کې مرول اوشت شو، دا یو الارم دی. نو چې کوم ملګري په آی بی اس کې اخته دي، الله تعالی په دې امتحان کې اچولي نو د هغوی دا الارم چې کوم دی دا هایپر سینسیټیو وي. هایپر سینسیټیو مطلب داسې که فرض کړه په دې ځای کې 5% درد دی او دا جوړ دا الله تعالی پټ کړی دی د دې سیټینګ یا د دې سیټ پوینټ چې دی فرض کړه دا په 70% درد باندې دی، نو په 5% درد باندې دا ایسته بره سیګنل ولګي چې لاندې درد دی. بره چې کله سنټرل نرو سیسټم ته هغه درد لاړ شي نو سنټرل نرو سیسټم بیا سمپاتیټک او پیرا سمپاتیټک سیسټم د هغه درد د هغه واشروم ته راتلو دپاره بیا دا پیرا سمپاتیټک سیسټم اکټیویټ کړي. نو دې ځای کې دا د وخت نه مخکې مطلب لکه د دې چې کوم پوینټ هغه 70 فرض کړه په 5 باندې تاسو بره اطلاع ولېږله چې ماته د واشروم د تلو ضرورت دی، یا دې ځای کې زما سره په کولمو کې ګیس جمع شو
دا 5% چې الته لاړ شي نو هغه د 5 نه الته 60 یا 70 یا 80% څخه نو هغه په اق عمره اګریسیو ریسپانس دغه او شي او سمپاتیټک نرو سیستم اکټیویټ کی سمپاتیټک نرو سیستم چې د کولمو مون سیوا کی او است تا واشروم ته پتو باندې مجبور کی یو خبره ده دې ځکه چې پوزله زموږ څخه جمع شي فرض کړه په دې کې زموږ سره پوزله جمع شوله مثال خبره کو 30 ګرام جمع شوله نو په دې ځکه چې کم زموږ سره ای ان اس دی نو دا بره ولګي چې مطلب زما سره چې کوم ایریا او دا زما سره پول شوله زما سره پوزله نور نه راځيږي دې ځای ته راولګي سنټرل نور سیستم ته سنټرل نور سیستم یو خود خپل سیټ پوینټ د دې چې دا شارټ کړی دی هغه ته تریش هولډ کې سنوم متویل کی زمانه اوس هغه نوم ایر شو هغه شارټ کړی دی د وخت نه مخکې دلته سیګنل ولېږي او هغه سنټرل نور سیستم بیا مسله په دې کې دا راشي په هغه کې دا کمزوري ده چې هغه سیګنل ډیر اګریسیو واخلي ډیر په تیزی سره واخلي او هغه تیزی سره سمپاتیټک نرو سیستم اکټیویټ کی او چې سمپاتیټک نرو سیستم اکټیویټ کی نو هغه د دې مومنت موټیلیټي د دې سیوا کی نو د دې سره ایستخېټه خراب شي نو یو چې کم کسان آی بی اس ډي ته مخامخ دي نو دا غوي چې دا کم سیټ پوینټ دی دا ډیر لګ دی فرض کړه مطلب دا په 70% دی یا په 75 دی یا په 80 دی یا په 5% دی یا په 6% دی یا په 7% دی نو د دوی له ضرورت نه خو د دوی نه بره سیګنل لاړ شي چې مطلب ته واشروم ته لاړ شه ته ضرورت دی دا هغه کسان دي چې کوم آی بی اس ډي ته مخامخ دي په دې کې چې آی بی اس سی ته کوم مخامخ دي دا ویم په دې انټریک نرو سیستم په دې کې پالت دی په دې کې پال دا په دې کې چې کوم الارم دی نو که فرض کړه دا په 70% مې دا الارم دی نو که دا 100 ته ورسېږي دا الارم دوی بره دا سیګنل نه لېږي که دا 150 ته ورسېږي دا سیګنل دوی نه لېږي چې کله دا خو د کنټرول نه بار شي نو دوی به کمزور سیګنل ولېږي او چې کله دا را پارکیږي را بارکیږي نو په دې کې دونه وخت پاس شوی چې دا په دې کې کومه پوزله پرته یا په ساده الفاظو کې زه ساده الفاظ استعمالوم نو په دې کې کومه ډکه میتیازي پرته نو دا غینه وجود خپل او بس کلی وي او په دې کې ډیره زیاته وچ پچ په دې کې پرتی وي او چې هغه پچ کله په درې ما په سلوره ما په پنځم باندې انسان را بارکي نو دا اوس په دې کې انل فشر شروع شي دا د لاندې ایسه چې د کلمې کومه ده غټي کلمې چې کله دا بارکي په وشم کې نو دا ځینې عموما زخمی کیږي هغه ته انل فشر ویل کیږي او یا د دې کسانو چې بواسیرو نو د بواسیرو تکلیف سره دا غوي یو په دوه کیږي چې کوم آی بی اس سی ته مخامخ دي بل په دې کې یو قسم دي چې هغه ته ویل کیږي آی بی اس ام مکس د دې کسانو د کارو چې د دې کسانو د درې ورځې لپاره دا سیستم د سی انټریک نرو سیستم چې دا په 5% باندې مطلب د دې کې ګیس نه جمع شي او د سیګنل ولګي چې مطلب ما څه پوزله جمع شو یا ګیس جمع شو نو د درې ورځې لپاره د دې انټریک نرو سیستم دا شي کوي چې دا د دې چې کوم سیټ پوینټ دی دا لاندې ساتي په 5 باندې د استبره سیګنل ولګي او دا وته چې واسطه واشروم ته دا انټریک پیراسمپاتیټک نرو سیستم اکټیویټ شي او دا سپیډ موټیلیټي سی واشي واشروم ته سي د درې سلور ورځې بعد به د درې سلور ورځې لپاره یا هفته لپاره دوی د کارو کې چې دوی خپل سیګنل است یا د سکی چې د ورځې مطلب خې ډېر سیګنل لګي په 5 باندې لګي او بعضي وخت په 70 75 باندې نه لګي چې په 70 75 هم کله نه لګي نو د کسان درې سلور ورځې لپاره د دوی خېټه خراب وي او درې سلور ورځې لپاره بیا د دوی د سیستم مکمل غلي شي کمزور سیګنل لګي نه لګي چې کمزور سیګنل لګي نو مطلب درې سلور ورځې د دوی خېټه خراب وي درې سلور ورځې د دوی خېټه سخت وي درې سلور ورځې خراب وي درې سلور ورځې سخت وي خو دا ډي چې کم دی چې د چا خېټه خرابېږي بار دا په سړو کې ډېر دی او سی چې کم دی د چا چې معده سختيږي بار دا په ځانانو کې ډېر دی بیا د دې تعلق مطلب و داسې شو دا یو قسم د اپیلیپسي شو چې کله موږ د مرګو مریض نه په خپل ځان باندې پیږي هغه کې چې کم سیګنل ویني هغه به ترتیبي سره راوځي دا یو قسم لا زول خپل الفاظ دار کوم دا ول میډیکل ساينس نه درکړي دا یو قسم د اپیلیپسي شو د دې سیګنل چې کم دي دا به ترتیبه او نامناسبه د دې وتل شو بره نو خبره د څه شوله خبره د سافټویر شوله خبره اساس د کلمو نه چې تاسو کلمو کې مسله ده تاسو کلمې معمولی پرشر نشي برداشت کولای درې سلور ورځې لپاره او تاسو کلمې بعضي وخت کې دونه پرشر برداشت کوي چې تاسو 15 ورځې بس بعضي وخت 15 پیری د ورځې ډکه امتیاز ولزي او بعضي وخت په 15 ورځې باندې ځي نو چې کم کسان دي میکس ته مخامخ دي دغه لپاره دای حساب کتاب دی چې بعضي وخت د ورځې درې سلور پیری د ورځې ډکه امتیاز ولزي او بعضي وخت په 15 ورځې باندې ځي چې کم کسان دي ته مخامخ دي نو د هغه متواتر سیګنل کمزور دي متواتر کمزوري چې لګي نو په 15 ورځې باندې ځي او دغه ماده سخت ډیره زیاته وي او چې کم سي ته مخامخ دي او چې کم دي ته مخامخ دي دا وي سیګنل روزانه بار چې کله ورسکیږي د دوی سیګنل بار زی زر زی او مطلب لکه معمولی اونته پوزله جمع شو د دوی سیګنل سره بار کاشن ورکی چې ما سره کلمې ډکې شوې دي ته د دې ته شدو غم وکړه نو د دې کسان بیا د ورځې خېټه خراب ډیره زیاته وي اوس چې کله د دې کسان ایبت ډیر زیات واخلي فرض مطلب یو سړی دی او دا کسان ټینشن ته مخامخ شو نو د ټینشن په وخت کې د دوی تکلیف به نورم سیوا کیږي هغه مسله دا وي چې د ټینشن په دوران کې داسې شي دی دا به قابوي د ټینشن په دوران کې خل مکړي زمونږ فیصله صحیح نه وي موږ معمولی خبره باندې غوسه کیږو ډیر زیات نو د ټینشن په دوران کې هسه هم د هایپر سنسټیو دی چې کله د کسان ټینشن شروع کی نو د ټینشن په دوران کې دا سیګنل چې څنګه تلل شي نو فرض مطلب د یو سیګنل 75% سره جواب ورکو یا په 75 پاور سره جواب ورکو نو د ټینشن په دوران کې ولې په 150 پاور سره جواب ورکوي نو عام وخت کې دوی د ورځې 3 یا 4 پیسې واشروم ته یا 2 پیسې نو چې کله دا کسان ټینشن ته مخامخ شي نو دا بیا د ورځې شپږ یا 8 پیری باندې زی هغه کې مسله ټینشن می دغه اګریویټینګ فیکټر دی راځو په خوراک لا چې د دې لپاره خوراک کم سیس نه لخوا نو عموما په ډاکټرانو چې تاسو په کوچ پیری وسی او سلاد دمه استعمالوي د میکسیمم کسانو لپاره په دانه دي خو نور بعضی کسان دي چې هغه د کارني خوري خو هغه د کلمې په هغه باندې आवाज نه کوي چې مطلب ماته تکلیف دی هغه د پیس کی هغه بدر کلمې په هغه باندې आवाज نه کوي په دې باندې بد الارم نه اوچتای د هر سړي انفرادي خپل سیټ اپ دی چې الله تعالی د چا بیماری څنګه پیدا کړي سیټ اپ څنګه جوړ کړي او په طریقه باندې به هغه تکلیف پیدا کیږي علاج څه شه دی علاج د دې نشته
کوم میورین 135 ملي ګرام ولې چې ماته د مریضان د خبره ذکر راغوندم میورین 135 ملي ګرام میورین هایدروکلوراید دا چې ډاکټران ورکوي نو دا صرف په دې ځکه دا کم مسل چې دا نرم کې د دې چې کم سپازم راځي کم درد راځي نو هغه کنټرول کی چې کله دا درد کنټرول شي نو د ځکه به د مریض ته احساس نه کیږي چې مطلب د ځکه ماته درد دی نو کده درې سلور پیرزي نو د به 2 پیرزي کې د 2 پیرزي نو د به یو پیرزي میورین باندې صرف د سیمپټومټیک ټریټمنټ ته ویل کیږي د په صرف علامات کنټرول کیږي د دې نه علاوه یو سیس بل دی چې هغه ته ویل کیږي په زمان کې خل مکړي 550 ملي ګرام 550 ملي ګرام درې ټیمه په ناره باندې ډاکټران ورکي خو هغه په آی بي اس کې په بعضي کسانو باندې د وخت لپاره خرځي او په بعضي کسانو کې د سر د لږ وخت لپاره کار نه کوي د مریضانو په جمع دا ویډیو را مختصر کوم او تاسو به وګورئ ویډیو نه خوښوي که څه سوالو ما نه په کمنټس کې تاسو کولای شئ زه به خپل علم مطابق تاسو له جواب درکوم خورونو خبريات ساتي تاسو کلمې روغ رمټي دي تاسو صرف د دې په شانتي په دې ځکه یو سیستم بل لګیدل چې هغه ته ویل کېږي انټریک سیستم انټریک نرو سیستم تاسو پالټ سم چې د انسان دماغ کمزور شي په معمولی خبره پیرا پرځي په دغه طریقه ساده الفاظو کې په انټریک نرو سیستم کې تاسو معمولی غونډه تکلیف چې تاسو کلمې نشي برداشت کولای او دې ته وی چې راته پاریخ کا ته زمانه بوج کم کا هم دغه مسله چې تاسو واشون ته بار بار ځي یا تاسو په کلمو باندې بوج کډیر وي خو غوي بر سیګنل نور کې چې راته ما خالي کا نو چې کله هغه سیګنل ورکي نو تاسو په کلمو کې چې کوم ډکی میتیاز هغه دونه وچی شي چې هغه د کېدونه وتی وي او هغه تاسو له تکلیف انتهایی د زیات درکې او بعضي وخت کې پاره کې تاسو نه هم لاړ شي بعضي وخت کې پاره کې تاسو انل پريشر ته چې پاره په دې کې په کلمو کې کټ راشي تاسو هغه ته هم مخامخ شي کوم ملګرو زیات ملګری وي چې راستا کلینیک کم ځکه دی مجبوری ته زما سره 2 کال ډیپلوما ده خو هغه تعلیم کړی چې هغه کوم وخت 1 2 4 تعلیم دی هغه وخت شیخ نمبر 6 کې پریکټیس کوم تاسو ته پوسټ کول غوښتل واتس اپ باندې مکوئ ځکه چې په واتس اپ میسجونه د حد زیات راځي ما ته په کمنټس کې خپل نمبر شیر کړئ زه به ډایرکټ ته کال کوم چې کوم کسٹمر کال کوو هغه کمنټس وزا لیک کوم تاسو په پته لګی چې د سړي ته کال شوی دی چې کوم چاته کال نه شوی هغه زما د پاره یو نه خي نو هغه ته بل ما کال نه کړي هغه ما باندې هغه حق پاتې تر د قیامت پورې هغه زاده کوم ان شاء الله کال به ته ضرور کوم چې هغه کوم قسم ته پوسټ زمانه کو او په واتس اپ باندې باندې ګیله ځکه نه کوي چې یو کس مطلب یو من کوم ځای په ور کوم نو 400 300 350 میسجونه نو 400 300 350 منټ شو د دې نه بلا وخت راځي چرته چې الله تعالی مو راته روغ جوړ او خوشاله دره د روزې میاشته ما هم په دعاګانو کې یاد ساتي او الله تعالی مو د نمو بیمارونو سره زما وساته که څوک په آی بي اس کې اخته دي او که څوک په بل یو اس کې اخته دي الله تعالی مو راته روغ جوړ او خوشاله لره د الله په امان